بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو زه ټایم په ټایم تاسو ته د پاکستان د تعلیمي نظام خبره کوم. نن تاسو سره د دنیا درې غټ ساينسدانان، سایکالوجیست او فلسفیان د هغو خبر شریک کوم. ډیر شی سایکالوجیست دا خبره کوي چې رټا صرف او صرف وقتی طور باندې د یادولو کې انسان یا سټوډنټ له مدد ورکوي او پر رټه باندې زیات انحصار چې کم خلک کوي یا کم سټوډنټان کوي یا کم سکولونه کوي یا کم والدین کوي، نو د دې سره د دې ماشوم تخلیقي صلاحیتونه ودرېږي، په ده کې تنقیدي سوچ ختم شي او د انسان چې د څه نوي جوړېدو، څه نوي ایجاد کولو یا څه د نوي سوچ هغه ماده په ده کې، نو هغه نیوران یا هغه ډیپ تھنکینګ په ده کې ودرېږي. او په اسانو الفاظو کې موږ داسې ویلی شو چې دا ماشوم د رټې د وجې نه په ده کې د میچورټي لیول چې د پوهې لیول چې هغه ختم شي او د دماغ واړه پاتې شي. په دې کې زه تاسو ته البرټ آینسټاین د دنیا هر انسان پیژني او هغه لکه زړه یا نوي خبره نه ده. آینسټاین وایي چې تعلیم یا ایجوکیشن د میمورایزیشن شی نه دی، بلکې دا یو داسې ټریننګ دی چې په هغې کې دماغ په سوچ مجبوره کوي، او چې کله دماغ په سوچ مجبوره شي نو دا نوي نوي خزانې، نوي نوي سوچونه، نوي نوي علمونه، نوي نوي کریشن ایجادات ترې راوځي. دغه شان جان ډیوي هم داسې وایي چې که مونږ نن یو کس لا، یو سټوډنټ لا ټیچینګ وکړو، لکه هغه ټیچینګ چې هغه په میمورایزیشن یا په رټه انحصاري، نو اټ مین چې دا پرونی علم و، دا راتلونکی علم نه. دغه شان جین پیاجټ وایي چې د ایجوکیشن مین مقصد چې دی، ګول چې دی، دا داسې دی چې یو انسان دا کیپیبل کي دونه دی دومره راچوت کي چې دی نوي شیزونه وکړي، نه کې د چې کم لاز یا ساینس یا هغه وایي هغه صرف ریپیټیشن کوي. نو تاسو که وګورئ زموږ په ایجوکیشن کې موږ صرف د نیوټن لاګانې چې پخوا په زمانه کې راغلې وې هغه صرف مونږ میمورایز کوو، ریپیټ کوو، د هغې نه مونږ نوي لارې نه وباسو. دغه شان د میتس خبره ده، دغه شان د فزیکس نور شیزونه، دغه شان د کیمسټرۍ. نو آیا زمونږ تعلیمي نظام به صرف دغه طوطیان پیدا کوو، کلرکان به پیدا کوو، د پبلیک سکول استادان به پیدا کوو او نور به هېڅ نه کوو؟ نه به ساینسدان جوړ کړو، نه به څوک ایجاد وکړي، نه به څوک سافټویر انجینیر نوی راشي، نه به څوک د اے آی جوړونکی راشي. موږ د اے آی استعمال کوونکي یو، جوړونکي نه یو. نو په دې سوچ پکار دی. ډېره مننه.